مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق بسم الله الرحمن الرحیم. نمبر 3 مبتدا، نمبر 4 خبر. د مرفوعات بیان شروع دی. مرفوعات دا ټول اته دي. دریم نمبر پدې کې دا مبتدا دی او څلورم نمبر پدې کې خبر دی. یہ دونوں اسم عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں. مبتدا اور خبر دواړه د عامل لفظی نه خالی وي. په دې خبره باندې د ځان پویولو لپاره مخکې دا خبره زده کول ضروری دي چې مرفوعات چې دي نو د مرفوع جمع ده او مرفوع چې دي نو دا د اسم مفعول صيغه ده او هغه اسم طویل کیږي لغتن چې پاغي کې عمل د رفع شي. هغه لا چا رفع ورکړي نو چې کوم یو عامل دی ل رفع ورکړي نو هغه ته عامل رافع وي. دا عامل کله لفظي وي په لفظونو کې ښکاري او کله دا عامل چې دی نو دا معنوي وي دا په لفظ کې نه ښکاري. نو مبتدا او خبر دا دواړه چې دی په دې کې عامل د رفع دا معنوي دی. په فاعل کې عامل د رفع چې نو هغه کله لفظي وي کله معنوي وي. لیکن چې کوم مثالونه مصنف رحمه الله ذکر کړي دي نو په هغه کې عامل د رفع په فاعل کې چې دی نو هغه لفظي دی. په ضرب زیدون کې زیدون فاعل دی او په دې کې د رفع د عمل چې کړي دی زیدون کې په دال چې د رفع راغلي د پیش راغلي دی نو دا د ضرب د وجه او ضرب فعل دی. نو د دې وجنه ضربت عامل لفظي وي یعنی دا یو لفظ دی او د عمل کړي دی په زیدون کې د رفع. همدغه شان په نائب فاعل کې په ضرب زیدون کې ضربا د عامل دی د رفع په زیدون کې او زیدون دغلته کې نائب فاعل دی مفعول ما لم يسمى فاعله دی. نو دا عامل لفظي دی. لیکن په مبتدا او په خبر کې چې کوم عامل د رفع عمل کوي نو هغه عامل لفظي نه وي بلکې معنوي وي. مبتدا کو مسند الیہ اور خبر کو مسند کہتے ہیں. مبتدا چې دی نو دا مسند الیہ وي او خبر چې دی نو دا مسند وي. که مصنف رحمه الله دا جمله دا سویلی و چې مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے مبتدا مسند الیہ وی اور خبر مسند ہوتا ہے او خبر چې دی نو دا مسند وی نو دا سے بهتر و ځکه چې مبتدا ته مسند الیہ وی نو دا مبتدا نه علاوه فاعل اغم یو داسې سیز دی چې هغه ته مسند الیہ وی او همدغه شانتي خبر ته مسند وی نو دا خبر نه علاوه فعل په ضرب زیدون کې ضربته هم مسند وی. نو دا څه ویو چې مبتدا مسند الیہ وی څنګه چې فاعل مسند الیہ وی دا خلاصه شو او خبر مسند وی څنګه چې فعل په ضرب زیدون کې دا مسند دی یا په ضرب زیدون کې مسند دی. ان میں عامل معنوی ہوتا ہے پدی کے عامل دا معنوی وی جیسے زیدن عالمن
نو په زیدون کې په دال باندې پیش دی دا رفع ده، عالمون کې په میم باندې پیش دی دا رفع ده. نو زیدون مرفوع دی، عالمون مرفوع دی، او زیدون ته چا رفع ورکړی ده نو هغه عامل معنوي دی، او عالمون ته چا رفع ورکړی ده عامل د دې معنوي دی. او د دې بیان چې د کتاب په آخر کې را روان دي، عوامل معنوی د دې بیان را روان دي. مبتدا اکثر معرفه ہوتا ہے، مبتدا چې دینو دا اکثر معرفوی اور کبھی نکره بھی، او کله کله مبتدا دا نکره هم کی دی شي، بشرط ہے کہ اس میں کچھ تخصیص کی جائے. پدې شرط چې پدې کې څه تخصیص وي، ځکه معرفه چې نو دا اخص الخاص او نکره چې نو دا بالکل عام وي، د دې بالکل څه شناخت ني. کتوه زید نو هغه یو خاص سړی دی، هغه پته لګي. او کتوه چې رجل یعنی سړی نو د دې بالکل پته نه لګي، دا ډیر عام دی. لیکن کدی رجل سره بیا یو ټکی ولګي، رجل عالم، عالم سړی، نو دې سره اوس د عام نه لګرا خاص طرف تراغی. او امدغه شانتی که رجل سره تو لګي اسود، رجل اسود تور سړی، نو لګ خاص شو. رجل ابيض سپین سړی، نو چې صرف سړی وي نو د ټولي دنیا سړی پکې راغی. لیکن کو رجل ابيض دی سپین سړی، یا رجل اسود دی تور سړی، یا رجل عالم دی عالم سړی، نو بیا پکې د ټولي دنیا سړی نه راځي، بلکې خاص کسان پکې راځي. نو نکرا کې چې تخصیص شي نو په هغه صورت کې دا مبتدا واقع کیدی شي، جیسا کہ دوسری کتابوں سے معلوم ہوگا. داوا مخ کی کتابوں کے دے تفصیل لاشی. اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے، اور خبر چدین دا اکثر نکروی. مثالی یہ ہے، مثالوں نے دادی زید ابوہ عالم، زید المبتدا، ابوہ مضاف مضاف الیہ بیا مبتدا، عالم خبر. ابوہ مضاف مضاف الیہ مبتدا سرد عالم خبرنا، دا جملہ اسمیہ خبریہ بیا خبر شد زید مبتدا، مبتدا سرد خبرنا جملہ اسمیہ خبریہ شد. اللہ مبتدا، یعصم فعل پدی کی ہوا ضمیر مستتر دے اغی فاعل، کا ضمیر مخاطب مفعول به، فعل سرد فاعل و مفعول به نا جملہ فعلیہ خبریہ خبر دا مبتدا، مبتدا سرد خبرنا جملہ اسمیہ خبریہ شد. العالم مبتدا، ان حرف شرط، جاء فعل پدی کی ہوا ضمیر دے اغی فاعل، کم دا ضمیر مخاطب مفعول به، فعل سره د خپل فاعل او مفعول به نه، جمله فعلیه دا شرط، فا جزائیه، اکرمو فعل، او پدې کې دا وو چې دا ضمیر دی د فاعل، او هو دا مفعول به، فعل سره د خپل فاعل او مفعول به نه، جمله فعلیه امریه انشائیه دا جزا. نو شرط سره د جزا نه، جمله شرطیه خبر د مبتدا، العالم مبتدا دی دا هغه خبر، مبتدا سره د خبرنا جمله اسمیه خبریه شو. الله معکم، الله مبتدا، مع مضاف، کم مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه خبر، مبتدا سره د خبرنا جمله اسمیه خبریه شو. کبھی خبر بھی مبتدا پر مقدم ہوتی ہے، کلا کلا خبر پر مبتدا باندې مقدم راځي، جیسے فی الدار زیدن، پدیده کی فی چدینو حرف جر، الدار مجرور، جار سرد مجرور نا متعلق شو ثابتن پوری، ثابتن اسم فاعل، پدی کی ہوا ضمیر دے اغی فاعل، اسم فاعل سرد اخفل فاعل او متعلق نا دا شبه جملہ خبر مقدم، او زیدن چدینو دا مبتدا مؤخر. نو مبتدا سره د خبرنا جمله اسمیه خبریه شو. کم کسان چې داسې دي چې هغه ابتدایي طور دا کتاب لولي او د دې درس اوري، نو هغه فکر مکوي دا چې کتاب کې څه لیکلي دي ساده ساده، چې مبتدا او خبر دواړه داسې اسمونه دي چې د عامل لفظي نه خالی وي. مبتدا ته مسند الیه وي، خبر ته مسند وي، او پدې کې عامل معنوي وی لکه زید عالمون. او مبتدا اکثر معرفی کله نکری پدې شرط چې تخصیص پکې وشي،
دا و نور کتابونو نه معلوم شي. او خبر اکثر نکری او مثالونه دادي او کله کله خبر په مبتدا مقدم راځي. بس دا کلمات تاسو ته یاد شي نو دا کافی دي. باقی دا چې ما کوم ترکیب وکړ په دې کې نو دا د هغه کسانو لپاره دي چې هغه د مخکې نه د نحوې سره سناسه مناسبت او تعلق وي. او ان شاء الله چې دا کتاب ختم شي نو بیا به په دې ترکیب باندې تاسو چې کوم نوې کسان دي نه ای په خپل کوي.